دا وخت کې موږ سره نسیم میم ملاړ ده او دا نه په کم د پردوي شو د په والا ودی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول لمخ استاد شکریا ادا کوم چې تاسو نن زموږ حلف ته تحصیل بابوزو سواد کې حدودیه حال کې نو یو جهان مننه او دا موږ د پاره نن ډیره د خوشحالي خبره ده چې د تحصیل بابوزو د وی سی یو سی او د تحصیل بابوزو چیرمنانو حلف اوسو زه د خپل طرفه ټول ممبرانو مبارکباد ورکوم او الله دې دا زموږ د ټولو لپاره فائدمن وګرځولای کی چې موږ په ټولو خلکو خدمت وکړو او باقي ورکو شان میسج به د انتظامی په باره کې ویل غواړم چې نن مطلب دا د فرست اینڈ فریشن از د لاست. تاسو کو ګورئ په حدودیه حال کې نن بجلی نشته او د بجلی کې نشته نو اورال لوډ شیډینګ دی اغه له پکار وي چې نن د جنریټر انتظامات کړي دي نو دغه انتظامات چې دی هغه ناقص دي او دا چې زمونږ غولنې شروع دي سو شنو بیا پته نه لګي چې هغه رستو بسنګي زما مطلب دا یو میسج دی انتظامی ته چې نن کم از کم پکارو چې دلته لایټ وي او دوی د ټول حلف چې دا کم موجوده حالات تاسو په کم نظر ورته ګورئ کم تاسو ته چې دا پردوي شو دینه بعد کم مشکلات سره مخ موجوده حالات خو چې زه ګورم مجینو په مرکز کې د مسلم لیگ حکومت ته او په صوبه کې چې نو د پی ټی آی حکومت ته او په سین کې چې د پنجاب کې نو هغه د پی ټی آی د حکومت ته چې د پیپلز پارټي نو د توي ډمډول دا ډمډول حکومت ته چې او د چینده خو ټول لیکل خطه کیږي او کله بر کیږي ما د خوږي حالات ورال سي ځکه نه ښکاریږي چې کوم حکومت چینج کېدو نو د پېټرول ویلیو چې پېټرول چې دی هغه دومره نه ګرانیږي مطلب دار په نور فود آیټم کې چې دونه مهنګای به ناراضي که تاسو ګورئ چې مسلسل یو بے ترتیب شی روان دی او دا غي مثال به تاسو ته د سواد درشکو والے درکم ان شاء الله چې زره تحصیل په حلف چوت کما د ټول خپل د ټاون تحصیل ناظم صاحب ته زما د خاصي چې د رشکو د یونین صدر راولي چې ټول رشکې چې دی هغه په سی ان جی باندې دي دا دو په سبسي دونه ریټونه بڑاو کړی دي کاغه دې ځنه پور راځي وای 300 روپے راکې 200 روپے راکې بس سره خلک نشي کول رشکو ولا خو 200 رشکې مو سي بل وس اسی به سي زلي هغه به انجنی به خرابې شي نه زي مخالفت نه کوم جی بالکل سي زلي به خدا دا چې په دې باندې چیک بیلانس اورال په سواد کې چیک بیلانس په هیڅ شي باندې نشته حلف ورځ او تاسو ته پته چې دا د هر تحصیل وایز باندې مقرر شي دی پای کې بیا چرمنان دي او کم کونسلران ممبران صاحبان چې دی بیا کسان دي یوت دي زما خويندې خواتین کونسلران دي د ټول مخ کې زه د خپل طرفه اغولا د خپل پارټي طرفه مبارکباد ورکوم بیا نن د حلف ورځ د حلف یو حلف د ویلج په ستا وشو د تحصیل په ستا فاتې دی بیا تا د اختیاراتو خبر وکړه او ردی کېږي د اخبار په ذریعہ د بل په ذریعہ چیرې د چرمنانو نه یا د کونسلران صاحبان نه د ډومیسایل د اټیسټیشن هم اختیار اخیستی دی نو البته د هغې دپاره زموږ د هرې پارټۍ چې دی ټول زموږ رونه دي د دې لپاره یو هاوس جوړ دی باقاعده اسمبلي ده د تحصیل بیا زموږ تحصیل میر دی نو هلته اسمبلي موجود ده انشاءالله هلته کې کم دا افسران چې دا صاحبان به راکوزو او بیا په دې خپلو کې به مونږ کینو ځکه مونږ نه خلکو ډېرې غټې غټې تمې دي زما د ګیس سره تعلق نشته خو زما اولنۍ مطالبه د خپلې ګوګدرې ډسټریبیوشن لاین چې هغې باندې بین لګېدلی دی او زما اولنۍ مطالبه د ګیس سره نو زه د کونسلر په حیثیت د هغې دپاره به خپل منډې تړلې او کوشش به کومه بیا تر اختیارات به انشاءالله مونږ دا ممبران صاحبان ځاله به خپله جوړو دا مونږ داسې واړه خلک نه دي دا قوم منتخب کړي دي او ټول ښه پوهان خلک دي ځکه چې قوم په اعتماد کړی دی کله چې په دې باندې قوم اعتماد وکړه که د هرې پارټۍ سره دی که د پی ټي آی دی که د جمعیت العلما دی که د عوامي نشر پارټۍ دی په دې کونسل کې کوشش مونږ دا کوو چې مونږ پارټي ونه کړو او مونږ دا کونسل داسې وچلو چې په دې سوال کې یو مثال قایم کړو یو تحصیل قایم کړو چېرې د هر کلي په زیاده صفایي په مد کې یا د ایجوکیشن په مد کې یا د هیلث په مد کې دا وړې وړې خبرې ځکه چې انسان ژوند دی نو د دې ټولو ضرورتو سره ژوند راځي نو انشاءالله امید ساتو د الله نه دا تمه کوو او بیا خاص کر د صوبایي حکومت نه به دا تمه لرو چې یاره کم از کم زموږ د لاندې ویلیج کونسل له دې اختیارات ورکړي او انشاءالله چېرې مسله په وړه سطح په لاره کوڅه په محله کې حل شي تاسو ته پته په هر کلي کې د هغه مقامي کونسلر چې دی دونه محدود کړی چې مخکې زه ډسټرکټ ممبر وم زما سره 3 کلي خو زما ګوګدره جدا یوازې ویلیج دی یو کلی دی نو مقامي ممبر ته یا کونسلر ته ډېر ښه پته لګي په کار دی چې یاره هر څه کېږي او دا کم از کم دا ممبران صاحبان دی په اعتماد کې علي او د دې په لاسو باندې زما نوم ایاز خان دی جی او ما د مسلم لیگ نون د پلیټ فارم نه د یو سیټ ګټلی دی او ان شاء الله زموږ به भरपूर کوشش دی چې جوانانو له موږ مکمل طور د هغو څومره سپورټ کول چې موږ سپورټ وکړو د منشیاتي خلاف چې زموږ نه څومره کېږي موږ هغو د منشیاتو نه منې کړو او د دې نه علاوه د هغو دپاره نور څومره یوت دي د هغو د پلی ګراونډ د هغو چې څومره هم مسلې دي هغه موږ حکومتي وخت ته ورسو او زموږ نه هومره څومره کېږي भरपूर د هغو دپاره موږ منډه وو او په اخره کې زه د خپل ټول سپورټرانو چا چې ما له موټ راکړې د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره مننه لرو جی ها جی
تاسو خپل تعارف وکړئ. زما نوم د عمر خان د کوستان کټ اوسېدونکی دی. ها او څه ته ولاړ یو کیسان کوسترو. ها جی شو جی زموږ ان شاء الله اراده دي شو د مخکې نمو چې تقوم خدمت پکو دا جذبه د اول نم ساتو جی بدی نیت پنځه دا کم پروګرام چې موجوده حالات چې کم نه دا خو ډېر نازک موجوده حالات خدای روان دي ان شاء الله د الله له سوال کو چې الله پکې ټکی ان شاء الله موږ د کوم भरपूर خدمت پکو جذبه زموږ ان شاء الله د اول نه